باتروم نشته مرد لپاره ټول زنانه هغه وګوره د کیمرا راته ټول زنانه دلته مر کې ناست دي باید لږ سهولت موږ دپاره دلته زنانو ته جوړ کړی آخر انسانان یار خره خو نه یار اختر اول ورځ چې بیخي یار یو هغه کې مې که نه لږ ټیم دې ته پکار و چې د انساني حقوق په باره کې خیال دې شته هغه انساني حقوق به یې موږ سره کړی و. په پاکستان کې څومره ترهګري کېږي دهشتګردي کېږي په دې کې د افغانستان اوسېدونکي ککړ دي دې وجې نه ډیپورټ کوو. بالکل دا منو چې کوم سړی دهشتګردي کوي کوم سړی ورځانه په جرایم کې ملوث وي ورځانه هغه سریان وبیسي پانسي کوي ورځانه سزا ورکوي ورته. اوس ما په زندګي کې افغانستان کې چېرته په زندګي کې ما لیدلی ما یو کاڼی په بل نه دی ما ریړه نه ده چلولی بل شی ما ټول عمر په اسلام آباد سبزي منډۍ کې کار کړی دی. ته وایي چې تاسو په افغانستان کې د کوم ځای اوسېدونکي او دلته پاکستان کې هم چاته ژوند کوو؟ السلام علیکم. افغانستان کې ورځ د لغمان یم او دلته ما په فوجي کالوني کې ورځ ژوند کوم پاکستان کې. دا راته ووایه دلته کې د کیمپ کې څومره ټیم نه تاسو اوسېږئ او څه مشکلات دلته احتراجي کار قسم سهولیات دلته شته؟ کیمپ ته خو موږ اوس راغلو ساره خو چې هم که یار هېڅ سهولت پکې نشته خیال دې شته بل د زنانه دي زنانو ته باید باترومونه وي دلته سوري دپاره زه دا وګوره ما خپله دا سر جوړ کړ دلته لږ بچی لږ دا کیمره مخامخ که نه خیر دی چې دا ما خپله جوړ کړ دا چوپال سر لازم پکې زخمی شو باتروم نشته مرد دپاره ټول زنانه هغه وګوره دا کیمره راته وکړه ټول زنانه دلته مر کې ناست دي باید لږ سهولت موږ دپاره دلته زنانو ته جوړ کړی آخر انسانان یار خره خو نه یار خیال دې شته دلته در په دره نه دی اوبو کوم ششتم دلته دا وګوره څوک بوشکې هغسې یو سهولت پکار و یار آخر موږ دلته 40 کاله 10 کاله تیر کړي دي په دې ملک کې لږ موږ ته لږ د عزت په نظر دې ته پکار و چې یار کتل دونه یار آخر انسانان خره خو نه یار خیال دې شته یو کور ته چې سړی ځي هلته میلمه وخت تیر کړي دې خوا 2 3 4 ورځې ورځانه بیا په کونه کې لته ورکوي ته وباسي هغه مثال خبره په بې عزتۍ دا خو خوند نه کوي لږ عزت پکار و موږ هم انسانان باید د انسان په نظر موږ ته وګوري موږ نور هېڅ نه غواړو خپل ملک هم دی روان ښه په خوشحالۍ. پښتونخوا حکومت وایي چې موږ د دې دپاره کوم کیمپ لګولې په هغې کې د ژوند ټول بنیادي سهولیات موجود دي باقاعده یو ټیم ورته ولاړ دی. بهي دا ستا په مخامخ دی کیمره خو دروغ نه وایي دا مخامخ دی وګوره که څه سهولت وي موږ وګوره ورځانه خبره بیا به موږ دروغ وایو نو ورځانه کیمره ستا مخامخ ده خیال دی. دا راته وایي مې به چې تاسو اوس راغلي تاسو کلیرنس وغیره پکاري بیا به تاسو کیمپ ته دننه کوي که نه ځای نشته دننه؟ ولا دلته خو موږ اوس راغلي اوس به انټرویو کوي کیمپ ته به هم نه باسي هغې نه پس به موږ اوس ورځانه بیا هلته تورخم ته اړوي هلته به یو څو شپې په موږ تېروي نو دغه حساب دی. ستا خپله باندې پاکستان کې هلته څومره ټیم شو؟ یاره زه خو پیدا شوی پاکستان کې زما 2 3 دفعې تللی یم خو نور ذهن ته مې نه راځي چې ورځانه خیال دې شته یو میلمه غوندې تللی یم او بیرته راغلی یم زما ټول زندګي دلته په پاکستان کې شوې ده اسلام آباد سبزي منډۍ کې ما کار کوم او ټول عمر مې ورځانه خیال دې شته په دې منډۍ کې خلکو سره لینډ دینډ پاتې شو حساب کتاب چا په ما پاتې شو زما په خلکو پاتې شو اختر کې درېیم ورځ کې ورځانه دی موږ د اختر اول ورځ چې بیخي یار یو هغه کې مې که نه لږ ټیم دې ته پکار و چې د انساني حقوق په باره کې خیال دې شته هغه انساني حقوق به یې موږ سره کړی و اختر په 10 ورځ 15 ورځ 20 ورځ وروره ښه وروره تاسو دونه وخت تېر کړه ښه په عزت وځئ یو دم داسې پکار نه و مثال خبره موږ دا وو دا راته ووایي چې تاسو ته په 2023 کې هم وارننګ درکړو که تاسو ته یاد شي نومبر 2023 کې چې تاسو مطلب واپس خپل ملک ته ځئ بیا په منځ کې لږ غلي شول دما شو بیا ټیم موږ ته راکړی و باقاعده بیا ویلو چې یار PR ECC والا کارت ته وایي ټیم شته او एकदम ورځانه و دا چینج شو یونیسی په والا یونیسی مو واغستله بیا وایي ورځانه پنډۍ اسلام آباد نه ووځئ بیا پنډۍ اسلام آباد خبره کینسل شوه ورځانه بیا ور PR کارت والا ته 2 میاشتې ټیم ورکړه او موږ ته چې دی که نه ECC والا ته وویل چې تاسو وځئ خیال دې شته. دا راته ووایي اکثر دا الزام لګي چې کوم افغانستان اوسېدونکي دي په پاکستان کې چېرې په پاکستان کې څومره ترهګري کېږي دهشتګردي کېږي په دې کې د افغانستان اوسېدونکي ککړ دي دې وجې نه ډیپورټ کوو. مونږ بالکل دا منو چې کوم سړی دهشتګردي کوي کوم سړی ورځانه په جرایم کې ملوث وي ورځانه هغه سریان وبیسي پانسي کوي ورځانه سزا ورکوي ورته پوره عمر قید کوي کوم یو چې داسې دا مظلومان دي اوس ورځانه مثال خبره زه دا زما ماشوم د شپږو مې لورګانې دي صحیح ده که نه ما دلته خپل خېټې دپاره یو مړی رزق دلته ګټه اوس ما په زندګي کې افغانستان کې چېرته په زندګي کې ما لیدلی ما یو کاڼی په بل نه دی ما ریړه نه ده چلولی بل شی ما ټول عمر په اسلام آباد سبزي منډۍ کې کار کړی دی اوس چې زه افغانستان ته ځم ما ته اوس پته نشته زه هلته څه وکړم څه ونه کړم خلک وایي مخکې نه کاروبار نشته کارونه خراب دي
په رسمیت و چې افغانستان پیژندلی نه دی تر اوسه پورې. نور زموږ په خوشحالۍ روانې دا نه ورجانه موږ ته پرابلم دی روانې خو لږ موږ دا ګیله ده ورجانه چې داسې بې عزتي نه وه په کار. مثال خبره زنانه ورته لاس اچول زنانه وچتول خیر دی وروه اوس نه وځئ 10 ورځې پس ځان تیار کوي 20 ورځې وروه پس ځان تیار کوي. تاسو موږ سره ښه وخت تېر کړی دی هر سړی ښه په خوشحالۍ روان دی وروه دلته زموږ وطن دی موږ خپل وطن نه انکاري نه یي که دلته موږ 50 کاله نور هم تېر کړو موږ خپل وطن ته به ځو صحیح ده که نه خو ګوره یو موږ وخت تېر کړی دا ماشومان ما تعلیم دلته حاصل کړی دی کاروبار مې دلته کړی دی واده مې دلته شوی بچي مې دلته دي مثال خبره اوس چې ما एकदम وایي 31 تاریخ کې وځئ اختر په ورځ روژه کې روژه باندې پوه نه شلو په اختر باندې پوه نه شلو جامې مو همداسې پاتې شوې ماشومان خبر نه شو آخر یو انساني حقوق یې د هر ملک